بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 58 نمبر درس سے 58 نمبر او د لام تاکید بانون تاکید گردان شروع ده دغه باس شروع ده ان شاء الله. په دې کې پرون موږ یو درس کړو، پاره کې لام تاکید بانون تاکید در فعل مستقبل معروف ویلو چې فاعل معلوم نو. نن با د لام تاکید بانون تاکید گردان کو. په دې کې به موږ د لام تاکید بانون ثقيله در فعل مستقبل مجهول گردان کو. ٹھیک شو جی؟ چې معروف هغه ته چې فاعل معلوم وي او مجهول هغه ته چې فاعل نامعلوم وي. ٹھیک شو؟ او مقا نون ثقيله به ور سره لګو، لام تاکید به ور سره لګو او مقا د صيغه کې به مونږه زور پیدا کو، تاکید به پکې پیدا کو. نو د تاکید د لپاره یو د یوې صيغې په شروع کې به لام تاکید لګي او په اخره کې به نون ثقيله یا نون خفيفه لګي. نو موږ د نون ثقيله باز شروع کړی دی. نون تاکید چې دی دا دوه قسمه دی، دا نون تاکید دی یا به دا نون ثقيله یا به نون خفيفه. نون ثقيله هم د نون ثقيله نون مشدد ته وایي، شد والا نون ته وایي. نو دا هم د تاکید لپاره استعمالیږي د صيغې په اخره کې. او نون خفيفه چې دی دا ساکن نون ته وایي، دا د تاکید لپاره د صيغې په اخره کې استعمالیږي. یعنې په یو صيغه کې چې زور پیدا کوي که نه، یعنې ته دا کار کې یا به وکړي، ته دا کار کې، دا ساده خبره شو. زه وایم ته به دا کار خامخا کې، نو دې کې اوس زور پیدا شو، خامخا به کې، ضرور به کې، نو دې کې اوس تاکید پیدا شو. نو دا قشان د نون تاکید چې دی دا دوه قسمه دي، یا به نون ثقيله یا به نون خفيفه. نو دا نون ثقيله مشدد نون دا 14 صيغو سره لګي او نون خفيفه صرف 8 صيغو سره لګي. د تسنیه صيغو سره څلور چې کوم د تسنیه صيغې دي کنه، ینصرانی تنصرانی تنصرانی تنصرانی، دای سره نون خفيفه نه لګي. او دوه د مؤنث صيغې دي، ینصرنا تنصرنا، دا دوه د مؤنث جمع صيغې دي، نو دای سره نه لګي، نو ټول صيغو سره لګي. مرحله موږ نن د نون ثقيله باز شروع کړی دی. د نون ثقيله موږ د معروف گردانو کو، اوس په د مجهول گردان کو. او ما قانون ثقيله هم لګېدلې او نور لام تاکید هم لګېدلې. صرف په دې کې به موږ هغه دا د معروف صيغې دي، لا ينصرن، لا ينصراني، لا ينصرن، لا تنصرن، لا تنصراني، لا ينصرناني، لا تنصرن، لا تنصراني، لا تنصرن، لا تنصرن، لا تنصراني، لا تنصرناني، لا انصرن، لا ننصرن. نو دا د معروف گردان دي. لا ينصرن زبا هغه یو سړی به خامخا مدد کوي. لا ينصرن هغه یو سړی به ضرور مدد کوي، یا هغه یو سړی به خامخا مدد کوي. اوس زه وایم دا هغه یو سړی به خامخا مدد کیږي. اول خو به هغه سړي په خپله مدد کولو، اوس به د دغه سړي مدد کېږي، خو چې څوک به کوي هغه به معلوم نه وي. نو چې هغه کار کولو والا مدد کولو والا معلوم نه وي، نو بیا دغه ته مجهول وایي. نو مجهول کې به داسې کار کې چې صرف علامت مضارع لبه پیش ورکې او د آخري حرف نه مخکې حرف لبه زبر ورکې. نو ګورئ دې کې علامت مضارع موږ سره یا ده. دا لام تاکید، دا لام چې دی دا د تاکید والا لام دی، دا علامت مضارع نه ده. او دا نون هم د تاکید والا دی. نو په ینصرو کې دا را اخري حرف دی، د نه د مخکې صاد باندې زبر پیش دی، دله به موږ زبر ورکو. اول د علامت مضارع له پیش ورکو. لیون دا یا باندې چې کوم زبر و هغه پیش کو. اوس د را نه مخکې حرف د صاد له به زبر ورکې او نور به اومه شان صيغه، صرف علامت مضارع له بس دغه ورکې، ضمه ورکې، پیش به ورکې او د آخري حرف نه مخکې حرف نه به زبر ورکې. نو دا اوس د لا ينصرن موږ څه جوړ کړو؟ لا ينصرن. نو د لا ينصرن معنا ده د هغه یو سړي به ضرور مدد کیږي، یا د هغه یو سړي به خامخا مدد کیږي. د هغه یو سړی به خامخا مدد کیږي. دا موږ سره اوله صيغه تیاره شوه. او نور به هماغه شانتې وي، صرف علامت مضارع له پیش ورکوه او د دې را نه مخکې حرف له زبر ورکوه. نو دا وګورئ، دا لا ينصران دی، لا ينصران هغه دواړه سړي به خامخا مدد کوي یا به وکړي، نه هغه دواړه سړي به خامخا مدد کوي. ٹھیک شوه؟ لا ينصران ماده ده هغه دواړه سړي به خامخا مدد کوي. اوس زه وایم د هغې دواړو سړو به ضرور مدد کېږي، یا د هغې دواړو سړو به خامخا مدد کېږي. نو دا به د علامت مضارع یا له به پیش ورکړي او د یا نه مخکې صاد له به زبر ورکړي.
نو لینصرن د هغې دوانو سړو به د هغې دوانو سړو به د هغه دوانو سړو به خامخا مدد کیږي. دا تسنیه صیغه شوه، تسنیه مذکر غائب. اوس د جمع مذکر غائب ده، نو همدغه صیغه به صرف علامت مضارع له پیش ورکوه او د دې را نه مخکې صاد له زبر ورکوه. نو دا لینصرن معنا ده هغه ټول سړي به خامخا مدد کوي، هغه ټول سړي به خامخا مدد کوي. اوس زه وایم د هغې ټولو سړو به خامخا مدد کیږي، نو اوس په د دې علامت مضارع له به پیش ورکړي او د را نه مخکې حرف له به زبر ورکړي، صاد له به زبر ورکړي. نو لینصرن معنا ده د هغې ټولو سړو به خامخا مدد کیږي، د هغې ټولو سړو به خامخا مدد کیږي. دا موږ سره د مذکر غایبو درې واړه صیغې تیارې شوې. د مجهول لینصرن ٹھیک شو. اوس به مونږ دا لتنصرن چې دی د ده نه به مونږ لتنصرن جوړو، یعنې ده نه به مونږ مجهول جوړو. دا اوس معروف دی مونږ سره. لتنصرن هغه یوه ښځه به خامخا مدد کوي، لتنصرن هغه یوه ښځه به خامخا مدد کوي. اوس دا تا علامت مضارع له دې نه به مونږ پیش ورکړو، د را نه مخکې صاد له به زبر ورکړو. لتنصرن د هغې یوې ښځې به خامخا مدد کېږي، د هغې یوې ښځې به خامخا مدد کېږي. مدد به څوک کوي هغه معلوم نه دی، ځکه ورته مجهول وایي. ٹھیک شوه. معلوم نه دی، نامعلومه دی، مدد کولو والا نامعلومه دی. نو دې نامعلومه ته د کتابي انداز کې، علمي انداز کې دته مجهول وایي. موږ ورته نامعلومه وایو، دوی ورته مجهول وایي. نو لتنصرن د هغې یوې ښځې به خامخا مدد کېږي، نو چې څوک به کوي هغه نامعلومه دی. اوس دی لتنصرن هغه دوانه ښځې به خامخا مدد کوي، هغه ښځې به مدد کوي. اوس زه وایم چې د هغې ښځو مدد وشي، د هغې ښځو مدد وشي، د هغې دوانو ښځو مدد وشي، نو هغې دپاره به دا مونږ علامت مضارع له پیش ورکړو، مجهول به ترې صیغې نه به مجهول جوړ کړو. علامت مضارع تا د ده له به پیش ورکړو او د دې را نه مخکې صاد له به زبر ورکړو. نو دا مونږ سره شو لتنصرن د هغې دوانو ښځو به خامخا مدد کېږي، یا د هغې دوانو ښځو به ضرور به ضرور مدد کېږي. ته ضرور به ضرور هم ویلی شي، او زه پښتو ته بلکل ساده پښتو ته راوړم، نو زه ځکه وایم خامخا به مدد کېږي. د هغې دوانو ښځو به خامخا مدد کېږي. ٹھیک شو. دا لینصرنان د هغې ټولو ښځو به خامخا مدد کوي، نه هغه ټولې ښځې به خامخا مدد کوي. لینصرنان دا معلومه ده، هغه ښځې فاعلې دي، دا کومې ښځې چې پکې دي دغه فاعلې دي، دا ښځې به خامخا مدد کوي. اوس زه وایم چې د دې ښځو خامخا مدد وشي، نو هغې لپاره به علامت مضارع یا د ده له به پیش ورکړي او د را نه مخکې صاد له به زبر ورکړي. نو د لینصرنان نه مونږ جوړ کړو لینصرنان معنا ده د هغې ټولو ښځو به خامخا مدد کېږي، د هغې ټولو ښځو به خامخا مدد کېږي. ٹھیک شو دي. دا مونږ سره درې د مؤنث غایب مجهول صیغې تیارې شوې. دا بره د مذکر غایب مجهول وي، ښکته د مؤنث غایب مجهول وي. لینصرن لینصرنان. ٹھیک شو. اوس به مونږ د مذکر حاضر صیغې تیارو. لتنصرن معنا ده ته به خامخا مدد کوې، ته به خامخا مدد کوې. یو سړي ته وایي ته به خامخا مدد کوې. اوس زه وایم چې یاره ستا خامخا مدد وشي، نو زه د ده نه یعنې چې څوک به یم کوي هغه کولو والا به معلوم نه وي. اوس لتنصرن کې ته کولو والا یې، ته معلومه یې. ٹھیک شوه.
نو دغه نه ویم یعنی دغه وخت کې تا مدد کولو اوس زه ویم چې ستا مدد وشي نو د هغې لپاره به علامت مضارع تا د ده له به پیش ورکړي او د دې را نه مخکې سواد له به زبر ورکړي لتنصرن ستا به خامخا مدد کېږي یو سړي ته وایي که نه چې سړی د مخامخ ناست دی او هغه تاله دغه راوړې ده شکایت یې درته کړی چې یاره زما کار نه کېږي نو ته ورته وایې چې یاره ستا به خامخا کار کېږي ستا به خامخا مدد کېږي نو هغه مخامخ سړی دی نو ته هغه ته به مخامخ وایې چې ستا به خامخا مدد کېږي اوس که مونږ تحریري شکل کې مونږ لیکو که نه نو مونږ به وایو یاره ستا یو سړي به خامخا مدد کېږي ٹھیک شوه نو ستا یو سړي به خامخا مدد کېږي ٹھیک شو یو سړي ته وایي چې ستا به خامخا مدد کېږي اوس لتنصران معنی ده تاسو دواړه سړي به خامخا مدد کوئ زه وایم چې ستاسو دواړو سړو مدد وشي نو هغې دپاره به د علامت مضارع تا د ده له به پیش ورکړي د را نه مخکې سواد له به زبر ورکړي لتنصران معنی ده ستاسو دواړو سړو به خامخا مدد کیږي صحیح شو جی اوس د لتنصرن تاسو ټول سړي به خامخا مدد کوئ سړو ته وایي ډېر کسان دي درې یا ډېر کسان دي هغې ته وایي یاره تاسو به خامخا مدد کوئ لتنصرن اوس زه وایم چې یاره ستاسو ټولو به خامخا مدد کیږي سړو ته وایم چې یاره ستاسو ټولو به خامخا مدد کیږي او چې مدد کولو والا څوک دی هغه معلوم نه دی دلته دا ټول سړي مدد کولو والا دي نو دی فاعل دي دی معلومه دي اوس چې د دی مدد څوک کوي که نه نو هغه نامعلومه دی نو موږ به دې کې د علامت مضارع تا د ده له به مونږ ضمه ورکړو د را نه مخکې سواد له به مونږ زبر ورکړو لتنصرن ستاسو ټولو سړو به خامخا مدد کېږي ستاسو ټولو سړو به خامخا مدد کیږي اوس لتنصرن یوې ښځې ته وایي ښځه ورته مخامخ ناسته ده هغې ته وایي ته به خامخا مدد کې لتنصرن ته به خامخا مدد کې اوس دا ښځې خپل څه شکایت راوړی چې زما مدد نه کېږي یا سره نو هغې ته ووایې ته هغې ته ووایې چې یاره ستا به خامخا مدد کېږي مخکې مدد کولو والا دا ښځه وه اوس به د دې ښځې مدد کېږي نو چې د دې ښځې څوک مدد کوي هغه نامعلومه وي نو هغې ته مجهول وایي نو مجهول دې مونږ جوړو دا اوس معروف صیغه ده لتنصرن دا معروف ده دا ښځه په خپله فاعله ده اوس زه وایم چې یاره د دې ښځې مدد وشي دا مفعوله شي نایب فاعله شي د دې مدد وشي نو دې لپاره به مونږ د علامت مضارع تعالی پیش ورکړو د را نه مخکې سواد له به مونږ زبر ورکړو لتنصرن معنی ده ستا یوې ښځې ته وایي چې ستا یوې ښځې به خامخا مدد کیږي دغه ښځې ته وایي چې ستا به خامخا مدد کیږي اوس لتنصرن تاسو دواړه ښځې به خامخا مدد کوئ دې ښځو ته وایي چې تاسو به مدد کوئ ٹھیک شوه فاعلانې تاسو یې مدد کولو والا تاسو یې اوس زه وایم چې یاره د دې ښځو هغه شکایت ختم شي د دې مدد وشي نو دې لپاره به دغه نه مونږ مجهول صیغه جوړه کړو اوس دا لتنصرن دا د معروف صیغه ده فاعلانې دا ښځې دي اوس چې فاعل نامعلومه کړو دا ښځې مجهولې کړو معروفې کړو دا ښځې چې مونږ دا نایب فاعلې کړو یا دې ته مونږ دغه ووایو دا نایب فاعله دغه شي ده مفعوله شي نو د دې مدد وشي نو دې علامت مضارع له به مونږ تا ورکړو دا لام چې دی دا لام تاکید دی او د را نه مخکې سواد له به زبر ورکړو لتنصرن ستاسو دواړو ښځو به ښځو به خامخا مدد کیږي
صحیح شوي. اوس لتنصرنني تاسو ټولې ښځې به خامخا مدد کوئ، نو دا ټولې ښځې فاعلې دي. اوس د دې ټولو ښځو نه موږ مفعول جوړو چې یاره د دې ټولو ښځو مدد وشي، نو دا لتنصرنني دا د معروف صيغه ده، فاعلان دا ښځې دي. اوس دوی موږ دغه کوو، د دوی موږ مفعول د دوی نه جوړو، د دوی مدد وشي، نو د علامت مضارع له به پیش ورکړي، د را نه مخکې سواد له به زبر ورکړي. نو لتنصرنني ستاسو ټولو ښځو به ستاسو ټولو ښځو به خامخا مدد کیږي. ستاسو ټولو ښځو به خامخا مدد کیږي. لانصرن زما به خامخا مدد، زه به خامخا مدد کوم. لانصرن زه به خامخا مدد کوم. نو په دې لانصرن کې دا حمزه چې دی، دا الف حمزه د لام تاکید نه پس چې راکم حمزه دی، نو دا علامت مضارع ده. زه به چې یاره دې کې لانصرن دا د معروف صيغه ده، زه به خامخا مدد کوم. زه به چې اوس زما خامخا مدد وشي، نو د علامت مضارع حمزه له به مونږ پیش ورکو او د را نه مخکې سواد له به زبر ورکو. لانصرن زما به خامخا مدد کیږي. زما به خامخا مدد کیږي. زما به خامخا مدد کیږي. لننصرن زمونږ دوه یا د ټولو مونږ دوه یا ټول به خامخا مدد کوو. کولو والا مونږ یو، معلومه یو کنه، فاعل مونږ یو. اوس زموږ چېرې مونږ مفعول شو، زمونږ مدد وشي، نو د هغې لپاره به دا نون علامت مضارع د دې له به ضمه ورکړي، د لام تاکید نه پس دا نون دا علامت مضارع ده، او دې را نه مخکې سواد له به زبر ورکړي. لننصرن زمونږ به خامخا مدد کیږي. زمونږ به خامخا مدد کیږي. نو دوه کسان هم وایي زمونږ به خامخا مدد کیږي، او ډېر هم وایي زمونږ به خامخا مدد کیږي. ښځې هم وایي زمونږ به خامخا مدد کیږي، او سړي هم وایي زمونږ به خامخا مدد کیږي. نو دلته به زه اصولي کوم، زمونږ به خامخا مدد کیږي. ٹھیک شو جی. نو دا موږ سره د تسنیه و جمع متکلم صيغه ده، نو دې نه موږ مجهول جوړ کړو. دا موږ سره مکمل د مجهول گردان شو. د معروف نه موږ مجهول جوړ کو او ورسره د مجهول ترجمه مو لیکله. نو لینصرن 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 لتنصرن لتنصرن لينصرنان لتنصرن 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 لتنصرنان لانصرن لننصرن لينصرن د هغه یو سړي به خامخا مدد کیږي، یا د هغه یو سړي به ضرور مدد کیږي. لينصرن د هغه دوانو سړو به خامخا مدد کیږي، یا د هغه دوانو سړو به ضرور مدد کیږي. لينصرن د هغه ټولو سړو به خامخا مدد کیږي، یا د هغه ټولو سړو به ضرور مدد کیږي. کته خامخا وي، کته ضرور وي، دواړه ویل شي. لتنصرن د هغه یوې ښځې به خامخا مدد کیږي. لتنصرن د هغې دواړو ښځو به خامخا مدد کیږي. لینصرنان د هغې ټولو ښځو به خامخا مدد کیږي. لتنصرن ستا به خامخا مدد کیږي. یو سړي ته وایي ستا یو سړي به خامخا مدد کیږي. نو چې مخامخ دې سړی ناست وي هغه ته مه وایه چې ستا یو سړي به خامخا مدد کیږي، هغه ته صرف وایه چې ستا به خامخا مدد کیږي. او که ته دغه په لیکلو کې لیکي د لتنصرن معنی لیکي، نو بیا به هغې ته خامخا لیکي چې ستا یو سړي به خامخا مدد کیږي. بیا لتنصرن ستاسو دوانو سړو به خامخا مدد کیږي. خو که مخامخ دې ناست وي هغې ته به بیا نه وایي چې ستاسو دوانو سړو به، هغې ته به وایي چې ستاسو به خامخا مدد کیږي. بیا لتنصرن ستاسو ټولو به خامخا مدد کیږي. سړي دې مخې ته ناست درې کسان یا ډېر، نو هغې ته وایي چې ستاسو به خامخا مدد کیږي. اوس که دغه لیکل کې، نو بیا به هغې ته ولیکي ستاسو ټولو سړو به خامخا مدد کیږي. دا ستاسو ټولو سړو به خامخا مدد کیږي. لتنصرن یوه ښځه دې مخې ته ناسته ده، نو هغې ته وایي چې ستا به خامخا مدد کیږي. لتنصرن ٹھیک شو، دا به ورته ووایي چې ستا به خامخا مدد کیږي. اوس که د لتنصرن ته معنی لیکي، نو هغې ته به وایي چې ستا یوې ښځې به خامخا مدد کیږي. لتنصرن ستاسو دوانو ښځو به خامخا مدد کیږي. خو که مخې ته دې ناست وي، نو بیا به ته داسې نه وایي چې ستاسو دوانو ښځو، ٹھیک شو، هغې ته وایي چې ستاسو به مدد کیږي، ستاسو دوانو به خامخا مدد وشي. لتنصرنان ستاسو ټولو ښځو به خامخا مدد کیږي. نو که مخې ته دې ښځې ناستې هغې ته مه وایي چې ستاسو ټولو ښځو به خامخا مدد کیږي. خو که د لتنصرنان معنی لیکي، نو هغې کې به لیکي چې ستاسو ټولو ښځو به خامخا مدد کیږي. او که مخې ته دې ښځې ناستې هغې ته وایي چې ستاسو ټولو به خامخا مدد کیږي. لانصرن زما به خامخا مدد کیږي. لننصرن زمونږ به خامخا مدد کیږي. نو دا زمونږ کې دوم راځي، ډېر هم راځي. زمونږ دوه یا د ټولو به خامخا مدد کیږي.
ٹھیک شو نو دا موږ سره د معروف د لام تاکید بانون ثقيله ظرفین مستقبل مجهول ګردانو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة